د ټولو عبادتونو نه اهم عبادت دا ذکر دی، ځکه په ذکر سره د انسان زړه ژوندی وي، او چې کله زړه ژوندی وي، زړه بیدار وي، نو ټول باډي او بدن دا بیدار وي. دیو جن عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي افضل الذکر لا اله الا الله، د ټولو نه غوره ذکر دا لا اله الا الله دی. او دغه رنګې که تمام اسمانونه او تمام ځمکې د تلې په یو چابلي کې کېدي او لا اله الا الله دا په بل چابلي کې کېدي، نو د لا اله الا الله وزن به تسې وایي. دې وجې نه سړی یو پیره لا اله الا الله په اخلاص سره وایي، دا د دنیا و مابیها نه بهتر دی. او دغه رنګې په بني اسرائیلو کې یو کس و، 408 کالې دا کفر کلی و، دا د بت عبادت یې کلی و. 408 کاله بعد دا رالی او دی ایمان راوړ، دا کلمې ویله چې لا اله الا الله موسی رسول الله، دا کلمې ویله دی مسلمان شو. جبریل علیه السلام رالی او موسی علیه السلام ته وفرمایل دی کس ایمان راوړ او دی 408 کاله کفر کلی دی، هغه 408 کاله کفر کم گناهونه چې کړي هغه ګناهونه له الله رب العزت د دې کلمې په وجه باندې په ثواب باندې بدل کړه. او ورته وویې په دې کلمه کې 24 حروف دي، لا اله الا الله موسی رسول الله، په دې کې 40 حروف دي، او الله رب العزت له هر یو حرف په وجه باندې د 100 کالو ګناه معاف کړه. دا داسې کلمه ده. دې وجې نه که موږ او تاسې کلمه ورد کوو، کلمه وایو، نو په دې سره د انسان زړه ژوندی کېږي. او حدیث کې راځي قلب المؤمن عرش الرحمن، کله چې انسان دا ذکر کوي، دا زړه ژوندی وي، نو د ده دا باډي او هر څه ژوندی وي، نو دا عبادت په صحیح طریقه باندې کوي. ځکه دا زړه دا د عرش ته ویلی دی. دې وجې چې کله زړه صحیح نو نور بدن هم به صحیح.